बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। दे नमक के حدود ذکر وشو چې هغه حدود د قطاع الطریق دي او د هغې څلور اقسام د دغه حدود ذکر شو او په دې آیاتونو کې الله پاک د تقوا حکم کوي او د وسیلې حکم کوي مؤمنانو ته چې تقوا اختیار کوي او الله ته توسل او تقرب حاصل کوي. نو مخکې بیان د سو د قطاع الطریق او د مجرمینو د جرایمو او دا بیان د تقوا دی. الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله د الله نو ویریږئ پس کې په ارتکاب د کبایر کې د کبایرو نه پرهیز کوئ. وابتغوا الیه الوسیلة طلب کوي الله تعالی ته ذریعہ د تقرب ذریعہ د نزدېکت چې هغه څه دی عبادات دي. الله تعالی ته تقرب حاصل کوي په عبادات سره په وسایل سره. لوی وسیله الله پاک ته هغه عبادت بدنی او مالی دي. وجاهدوا فی سبیله جهاد کوي په لار د الله تعالی کې. دا یو خاصه وسیله د الله ته د تقرب هغه جهاد مع الکفار دی بال نفس والمال خیال کراله کنا بالنفس والمال په نفس سره جهاد په مال سره جهاد او په اخلاص او چې کوم دین په اخلاص سره جهاد لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو کامیاب شئ. یو حدیث مبارک کې د امام احمد رحمت الله علیه راځي چې وسیله یو اعلی درجه ده په جنت کې. هغې د پاسه بل اوچت مقام نشته دی. تاسو چې د الله نه دعا کوئ نو دا سوال کوئ چې الله ما ته دغه مقام راکړي د جنت دغه مقام ما ته نصیب کړي. وابتغوا الیه الوسیله نږدې کوي طلب وکړئ د الله تعالی نه د څه د دغه وسیلې. دا د امام احمد رحمت الله علیه د روایت نه هغه معلومیږي چې وسیله دا یو مقام دی په جنت کې. یو بل روایت کې د مسلم شریف ذکر کیږي چې کله مؤذن اذان کوي او تاسو هغه کلمات وایي بیا زمانہ سوال کوي په درود شریف سره او د وسیلې دعا کوي چې الله تعالی مونږ ته وسیله نصیب کړي. دغه حدیث نم د وسیلې ترجمه هغه په تقرب په سره د په دغه مقام د جنت سره چې وسیله یو خاص مقام دی په جنت کې. د دې دواړو حدیثونو دا معلومه شو.
او دغه مقام دا مختص ته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې او دا غین لاندې درجات چې دي نو هغه بیا د عام مسلمانانو د پاره دي او مجدد الفسانی رحمت الله علیه قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه دی یو بل ترجمه کړی دا چې په وسیله کې معنا د محبت او د رغبت تا نه معنا دا ده چې الله تا محبت او د رغبت وسیله حاصله کړي دا الله سره مینه وکړي چې الله ته په ورسېږي نو وابتغوا الیه الوسیله حاصل کړي الله تعالی ته هغه وسیله چې هغه د محبت او د رغبت چې کوم دی نو وسیله او محبت او رغبت په څه حاصلېږي په اتباع سنت سره نه معنا دا ده چې تاسو الله تعالی ته وسیله د سنت نبوي حاصله کړئ الله ته ځان په سنت نبوي سره ورسوي بهرحال د وسیلې ډېر تراجم شوي دي په معنا د سره په معنا د مقام د جنت سره په معنا د مقام د جنت سره او په معنا د عبادت سره او په معنا د محبت سره خیال کړه مختلفې طریقې او بعض مفسرین هغه فرمایي چې عبادت دا خو په اتق الله سره حاصل شي مقام د عبادت کا تقوا بغیر د عبادت نه حاصلي نه اتق الله معنا الله نه الله ته چې کوم دینو دا الله نه تقوا اختیار کړي یعنی د عبادت او التزام وکړي نه کچري د وسیلې نه مراد عبادت شنو دا تکرار دی دا تکرار دی او کده دینا مراد هغه تقرب بالذوات الفاضله شي نبي تکرار ختم شي او تاسیس اولاد د سنه د تاکید نو خطر جمع داده چې وابتغوا الیه الوسیله الله طرف ته حاصل کیسو تقرب بالاولیاء الصالحین تاسو الله ته تقرب حاصل کوي په واسطه د سره د اولیاء او د انبیاء او د شهدا او د صالحین دې ته تقرب بالذوات الفاضله ویلش خیال کرا لکه او دا ترجمه دا ډیرو علماو چې کوم دینه کړی دا چې د وسیلې نه مراد دا واسطه ده الله ته واسطه طرف کوي او غټه واسطه چې کوم دین هغه څه شي دي تقرب بالاولیاء الصالحین تقرب په اولیاء سره او په صالحین او دا د احادیثو هم ثابته ده نبی علیہ السلام په خپل تقرب کا او په چا سره په اولیاء سره اللهم انی اسالک بسعلیک المهاجرین اللهم انی اسالک الله ستانه سوال کوم په وسیله د چا په وسیله په حرمت د سعلیک سره سعلیک جمع د سعلوک تا سعلوک فقیر ته ویل شي یعنی د ستانه سوال کوم په واسطه د فقراء مهاجرین سره په واسطه د سره فقراء مهاجرین خیال کړه نه د وسیله بالذوات الفاضله د دې سوال چا کړی دی د دې سوال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کړی مونږه خیر دلته راو دلته وناس ان الذين كفروا بشکاغ کسان چې کافران دي
لو ان لهم ما فی الارض کچره ثابت شي د دې لپاره ما فی الارض هغه کائنات چې پزمکه کې دي جميعا ټول ومثله معه او په مثل د دې باندې سره د دینا الله کریم د توسل د ذکر نورسو د کفار او مذمت ذکر کوي چې کفار چې کله هغه کفر وکړو کچری دي ته د دنیا دا تمام خزاین دا ورته ترلاسه شي او دی فدیه کوي د خپل کفر نه د دې فدیه به قبول نشي لو ان لهم ما فی الارض کچری ثابت شي د دې لپاره هغه خزاین چې پزماکه کې دي جميعا ټول مثله معه بلکې مثل داغه په سره داغه نه کته دنیا د خزاین د چن وته حاصل شي لیفتذو به چې دی فدیه کې باغ سره من عذاب یوم القیامه دا عذاب د ورځې د قیامت نامه تقبل منهم چربم قبول نشید دینا لکه بل ځکه الله فرمایي ولا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو اقتدى به ولهم عذاب الیم یریدون دیب اراده لري ان يخرجوا من النار چوزي دور د جهنم نا وما هم بخارجين منها نبيدي وتنكي دورنا لهم عذاب مقيم جديد پر عذاب دائم دے والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما دامخ کے خاص جرائم د قطاع الطريق ذکر او دا جرم د سارق ذکر کوي او دا غي سزا والسارق غل سړی چې دی والسارقة غل خاصه چې دا فاقطعوا ايديهما پر کيلا سن ددای خلاصونه د دې پرې کوي ځکه عام طور سره عمل پس کیږي په خلاف باندې جزاء دا جزاء دا او دا سزا دا بما کسب دا عمل چې دی کړی وي نکال من الله دا عذاب عبرت ته جانب الله نه والله عزیز حکیم الله غالب او حکمت والا دی د جزاء بما کسبان زمونږ د فقها او احناف یو مسله معلومه ا مساله دا ده چې کچري دغه مال مسروقه ددن ضایع شوی وي دا بده دغه مسروق منه ته ورکي کنه به ورکي یا ور سره موجودی دا به ورکي کنه به ورکوي نه به لغه موجود ورکي او نه با انا جزای شوی نه باغه ورکي ولی جزاء دا لاس پر کول جزاء د صد د ما کسبا د ټول ما کسبا یعنی جميع ما کسبا نه جميع ما کسبا کې ټول جرایم شامل خیال کرا لک بس هم دغه د سزا د چې لاس پر کړل شي ومن تاب من بعد ظلمي چا چې توبه وستلا پس ظلم ددنه واصلح او اصلاح د حال او کلا فإن الله يتوب علی بشک الله تعالی توبه قبل ان کې دده ان الله غفور الرحیم الله تعالی بخشش کون کے مہربان دے څه مطلب ظلم یو کو او خیال کرا لکه ظلم یو کو او بیا د خپل حال اصلاح وکړه توبه په اخلاص سره ویشتله الله پاک د توبه قبلون دینه معلومیږي چې आवाज صدا دا قابل د پاره د مغفرت نه ده کوشش سو پوری چې ورسره توبه د خپل کبیرین نه ایستل علم تعلم تن پویږي مخاطبه ان الله له ملک السماوات چې الله لربا شهید اسمانونو او الارض د مکدا حکومت ته چا دی حکومت ته الله دی کچته یو بادشاہ دا سارق معاف کوي پس ثبوت ته جرم نه نشي معاف کوي دین شي معاف کوي بلکې دا اختیار د الله دی يعذب من يشاء عذاب ور کوي چاته چې اراده وشي ويغفر لمن يشاء مغفرت کوي چاته چې اراده وشي والله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې قادر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم دی جرائم د کفر سره بنبی علیہ السلام پریشان کېدو
د کافر په دې کفر سره په دې جرایمو سره د يهوديانو په دې دروغ او وغیرہ سره مد الله حبيب ته تکلیف رسید الله خپل حبيب صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي خیال کړه الله خپل حبيب صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې تم پریشان کړي یا ایها الرسول اے دا الله پیغمبر لا يحزنك الذين خفدن کی تعالی را خلق یسارعون فی الكفر چې ګړن دي په کفر کې تلوار کې پس کې په کفر کې من الذين ذا خلقنا قالوا آمنا چې ویلي چې مونږ ایمان راوړې مراد نه منافقین دي چې مونږ ایمان راوړې به افواههم په خلوف کولو باندې صرف د جبه جمع خرج کوي ولم تؤمن قلوبهم حالان کې ایمان نه دراوړې زونو ددای د دې په دې کفر باندې تمخه پکېږي ومن الذين هادو دارنګ هغه کسان چې يهوديان دي سمعون للكذب اوریدون کې دي دروغ لرا د دروغ عمل ډیر کوي سمعون دي دروغ وایي لقوم اخرين د پاره د بچاو د بل قوم د پاره د بچاو د بل قوم د دې شان نزول چې ذکر شي نو بیا تفسیر واضح کیږي او شان نزول مفسرینو دو ذکر کړی دي یو دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې دو قبیلې وي د يهودو چې یو هغه بنو نذیر او بلا بنو قینقاع دا بنو نذیر او بنو قریظه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نمخ کې د دې دواړو قومونو د یو بل سره دشمنی و او په هغه دشمنی کې د معاهده کړې و چونکه بنو نذیر زورورو او بنو قریظه سو کمزوري نو معاهده کړې و چې بنو نذیر کچره د دینه چا قتلو کو الکه بنو قریظه ته نه قتلو کو ندی لبا هم به ولا قصاص ور کوي او هم به ولا دیت ور کوي او دیت سو دیت د بنو نذیر د مړی اغا وشل وسقو د کجورو وشل وسق یو وسق چې دین هغه 15 منه او لس شیر څومره وزن دی نه جوړ شو هم به د مړي قصاص ور کوي او هم به څه کوي هم به دیت ور کوي او دیت چې کم دی هغه وشلې وسقه او شوله په پانچ من 10 شیر کې ضرب ورکا نو په خپل به پته ولګي چې د دین څومره بلا جوړ شو خیال کې را لګ او کچری د بنو قریظه سړی مړ شو نو داغی په دیت کې به سړی نه قصاص بنئ البته دیت به او دیت څه او یا وساقه دیت او یا که زنانه د بنو نذیر چامله کړله د بنو قریظه وواله نه د بنو قریظه نه په بدل کې سړی قصاص کیږي سبا قصاص کیږي سړی به قصاص کیږي هغه د بنو قریظه خد چا قتل کړله داغه به قصاص نه به د نر قصاص نه به د خج قصاص دا ناکار او سخت چې کوم نه قانون چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړو نو د بنو نذیر خو چون کې کمزوري او بنو قریظه کمزوري او بنو نذیر زورورو او په دغه د هجرت نوروستو تازه مړې شوی د بنو نذیر نه او بنو نذیر چې کم دینو هغه تقا خپل هغه خپل معاهده چې کم دینو هغه سپیش کړله مونږ لا به د یو مړي په ځای باندې دوه قصاص راکاو او دیت براله دوچن راکاو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بنو قریظه فریاد راوړلو اگر که ایمان اعلان راوړل خو خیال داو چې نبی علیہ السلام یو منصف بادشاہ دی
او د مسلمانانو مشر دی دی به زمونږه بهترینه فیصله وکړي بنو نذیر دې فیصلې ته د نبی علیه السلام فیصلې ته تیار نه و خو به هر حال کعب ابن اشرف او نورو مشرانو بوډاګانو هغه ویره د پیغمبر علیه السلام خو بس غلطه فیصله نه کوي کله زمونږ د طبيعت فیصله وکړه چې هغه دوه مړي دي او څه دي اوه شلې چې کم دی نو وسقه دا څه دي کجوري دي که زمونږ د طبيعت فیصله وکړه نو به منو اګه زمونږ د طبيعت فیصله و نه کړله نه بیا نه منو بیا دا هدایات پیش په دې شرطونو باندې دواړه فریق د نبی علی السلام فیصله ته شو تیار خیال کړه هر کله چې د نبی علیه السلام ته دواړه فریقین راغلو او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د دې دواړو دا فیصله مسترد کړه څه کړه مسترد خیال کړه چې قصاص ته سر په سر دی دا تاسو چې کوم معاهده کړی دا دغه معاهده د ظلم د مړي په بدل کې سره صرف قصاص دیت پکې نشته د قتل عمد صدا صرف قصاص هم څه دی د شخص واحد په شخص واحد سره دی په شخصینو سره نه دی پوه شئ فکر بیا دغه فیصله دغه فیصله نبی علیه السلام دیتا پیش دا یو شان نزول او بل شان نزول دا ده چې په يهودو کې دا فیصله وا چې د مالدار سړی نه بچ کم دینو د مالدار سړی با زنا وکړه نه داغه د پاره بسو داغه د پاره با یو کمزوري سزا وا چې مخه تور کوي او په خاري سور کوي په بازار کې وګر خو شي به او کچره غریب سړی با زنا وکړه نو هغه بس ابر جم کېده دا واقعا شوی وا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته يهود او د يهودو ملایان ټول را جمع شو چې فیصله دی د فیصله دي چې کم دینو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې وشي چا فیصله صدا فیصله چې کم دینو د محسن د پاره رجم دی او د غیر محسن د پاره څه دی دوری سل دوری خیال کړه چونکه دلته کې جرم چې کړو جرم یو مالدار سړی کړو داغه د پاره هو چې کم نه فیصله د سپا کاروا درجم پکا او هغه ته دغه مجرمانو ته نه تیارې ده خیال کړه او نور چې کم غریبه طبقه وا هغه وی عجیب خبره ده چې زمونږ نه خو چې کم نه په مونږ باندې خورجم جاری کړي په دې مالدار باندې ولې نه جاری کړي ودا فیصله به څوک کوي دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فیصله راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل چې خدا دا چې تاسو په دې علاقه کې کم غټ مولا ده او غټ عالم دی هغه عالم ته دا هغه عالم دې زما چې کوم نه دربار تراش چې داغه په حضور کې ز فیصله واورم خیال کړه ابن سوریا دا غټ عالم او د په پدک کې پدک د خیبر یو علاقه نبی علیه الصلاۃ والسلام او دا جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا نشاندهی ورکړه چې دا سړی چې کم دی د يهودو دغه عالم په یو سترګه باندې ډون دی تک سپین دی نوجوان دی او ښه عالم دی تورات حافظ دی ته دې يهودو ته وایي چې دغه سړی د استا مجلس تراشي
او ته ورله دغه فیصله وکړه. چنانچه آقا یهودي عالم هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام حضور ته راوستل شو. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته راوستل شو. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ولا قسم چې قسم وکړه پرشتیا باندې چې آیا د تورات فیصله څه ده، د زنا په مسله کې د تورات حکم څه دی. هغه وی قسم مې دی په الله پاک ذات باندې قسمی چې ما ته د خپل روح را کړی دی، کته ما ته قسم نه وی را کړی ما چرم د تورات د غراز نه ښکارا کوم. لیکن چون کې اوس تا ما ته قسم راکو کچری زه په تورات باندې دروغ وایم نه زه به اوس وځېږم په ما پسې زما سره یاره ده چې د اسمان نه ور راشي او ما وچیږي. که دغه یاره نه وی نو ما چرم دا حال نه وای. حقیقت دا دی چې د مسلمانانو کومه فیصله ده په قرآن چې کومه فیصله ده هغه فیصله د تورات هم ده. خیال کړل هغه فیصله څه ده چې دا زانی او مزنی د دواړه څنګسار شي، ځکه دواړه څه دي دواړه چې کوم دي محسنان دي او د محسن حکم څه دی رجم. پوه شئ بیا ورته نبی علیه السلام وفرمایلو دا تاسو باندې کم قهر د خدای راغلی دی چې تاسو د تورات ته فیصله بدله کړې ده. د غریب د پاره رجم دی، د مالدار د پاره څه دی مخې تور کوي او په خارې څور کوي. پوه شئ که نه په بازار کې څه ګش وکړي. دا فیصله تاسو ولې بدل کړې ده؟ هغه ورته وی ابن سوریا وی صاحب حقیقت دا دی چې زموږ یو شهزاده دا جرم کړو. د دیر نواب بچ دی که نه چې کوم نوی واده به وشو هغه جنۍ به لمبه شپه د هغه سره کوله. پوه شئ که لمبه شپه به یې د چا سره کوله؟ د دیر د نواب. نو دغه شهزاده وی د دیر نواب. پوه شئ که نه نو چونکې خو دولتمن سړی و نو مولیانو ولا فیصله بدله کړله. یحرفون الکلمه عن مواضعه. پوه شئ که نه کلمې بدلې کړې د تورات حکم یې بدل کړ. او بیا د دغه نه وروستو یو غریب سړي دا بد عملي وکړله. یو غریب سړي بد عملي وکړله نو بیا د مجرم هغه خاندان چونکو مولیانو په فیصله د څه اوروله؟ مولیانو په فیصله د رجم اوروله په دغه غریب باندې. د غریب خاندان راوچت شو. بیا عجیبه خبره ده پرون چې تاسو شهزاده صاحب چې کوم دی نو هغه په خر سور کړی نو زمونږ دا هم په خر سور کوي که نه په ده باندې ولې حکم د رجم کوی؟ پوه شئ که نه اړتال یې وکړو چا غریبانانو اړتال وکړو. د هغې نه وروستو بیا مولیانو فیصله وکړله ویره دا فیصله یوه کوو ښه چې د غریب د مالدار د یوه فیصله یو فیصله څه ده په خرې سور کوي او چې کوم دی مخ ولا تور. پوه شئ وی حقیقت دا دی چې دا فیصله د تورات چې بدله شوې ده په دغه وجه بدله شوې. چنانچه وی بیا دغه رواج چې مالداري که غریبي خو مخې تور کوي او په خرې سور. نو دا دوه شان نزول شو، یو د بنو نذیر او د بنو قریظه د قتل او بل شان نزول د څه
د دې مالدار سړي دسو د زنا ورپسې نه الله جل شانه فرمایي سمعون للكذب دی اوریدون کی د دروغ د دې کار سمعون اوریدل کوي دی لقوم د پاره د خیر دا قوم آخرین چې بل قوم دی ابل قوم څوک دی چې هغه د بنو قریظه د بنو نذیر مسله ده او یاد د زنا او د رجم مسله ده هغه قوم لم یاتو کا چې تا ته ندی راغلی هغه مجرمان لا تا ته ندی راغلی یحرفون الکلمات دی بدلی کلمې د تورات من بعد موادی پس مقامات خپلنا یقولون وای ان اوتیتم کچری درکړې شو تاسو ته هدا دا فیصله کدا فیصله تاسو په طبيعت باندې وشوله د بنو قریظه د بنو نذیر او یا دغه بل فیصله چې کما ابن سوریا کړی دا فخذوه قبول کړي دی لرا و الا تعطوه او کجره دی پیغمبر علی السلام دغه مسله تاسو ته داسې حل نکړه تاسو په طبيعت حل نکړه کچره در نکړل شو تاسو ته دغه فیصله فحذروا بیا پرېز وکړي د فیصله نه بیا د نبی علی السلام فیصله ممنه دغه فیصله مسترد کړي ومن يريد الله فتنته وغسو چرادو چې الله تعالی د گمراه کولو داغه فلن تملك له تمالک نه داغه د پارا من الله د عذاب د الله تعالی نه شی یو ذرا کم قوم چې هغه خیال کړه کم قوم چې هغه غلطه فیصله وکړه او الله تعالی داغه گمراه کول وغوښته نسوک د الله فیصله نشي واپس کول اولئک الذین دا یهود هغه خلق د الله یرید الله اراده نه کړی الله تعالی ان یطهر قلوبهم چې پاک کی زړونه د دی باوجود د دې نه چې ته عظیم پیغمبر او د دې د هدایت او د تصفیه د پاره تلې خیال کړه خو بیا هم د دې د جرایم او د وجه نه د دې زړونه الله نه پاکي لهم فی الدنیا خزن د دې لپاره په دنیا کې رسوایی دا ولهم فی الاخرته عذاب عظیم په آخرت کې ول عذاب عظیم دی سمعون للکذب د اوریدون کې د دروغ دي اکالون خلون کې د سود دي د دې زړونه مسخ شوی دي د سود د وجنه د حرام فراق د وجنه پوه د دې په زړونه کې کلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وان تعرض فحكم بين فإن جاءوك کچری دی راشی تا فحكم بينهم فیصله وک پمیند دی کې پما بین دغه بنو قریظه بنو نذیر کې یا پما بین د اهل کتاب او ارزان یا مخ وګر د دینا وان تورزانهم کته مخ وګر د دینا کته د دې د فیصله نه اعراض کې فلن یذرو کا چرم تکلیف نشرت ولې تا شی ان یو ذرا دمکیان بډیری کوي لیکن پروب کې مراد ہے وین حکم تا کچریتا فیصله وکړه په حکم بینهم بیا فیصله کوا پمیند دي کې بالقسط په عدل سره د دې د خواهشاتو او د پالیسو د دې پروا باندې ساتي ان الله بشک الله تعالی يحب المقسطين محبت کی د عادلانو سره وکيف يحكمونك سرنګ بتالر حکم وګرځي ستا حکمیت بدی څنګه ومني وعندهم التوراۃ حالان کې د دې سره تورات ته فیا حکم الله چې پای کې فیصله د الله دي باغی کې فیصله شته خو چې اوس منینا ثم يتولون بیا دې ګرځي دغه فیصلونه من بعد ذلك رسول دینا وما اولئک بالمؤمنین ندیدا اهل کتاب ایمان والا ندی چې دی د آسمانی حکم سو کی تصدیق ان انزلنا التوراۃ بشکم نازل کړي تورات فیها هدن چې باغی کې د هدایت فیصله دي و نور او رڼا د الله دا پای کې نور دا څه دی
نور د کلام د الله دی یحکم به النبیون فیصله کوي پاغه باندې هغه پیغمبران الذين اسلموا کم چې هغه تابعدار دي د حکمونو د الله چاته دا فیصله اوري للذین هادو هغه کسانو ته چې يهوديان دي والربانيون او په تورات باندې فیصله کوي الله والا علما ها الله والا علما ها ربانيين جمع ده رباني دا من منسوب الى الرب والاحبار او په دې باندې فیصله کوي علما د يهود احبار څوک دي علما د يهود بمستحفظون رب د ربانی او د حبر فرق دا دی چې ربانی هغه سره صوفي هم وي د علم سره صحیح ها صوفي هم وي او احبار جمع د حبر او چت عالم ته ویل شي ولی او چت عالم ته ولی حبر وي دا د حبر نه معقول دی ښا حبر زینت ته ویل شي ها محبره دی ستوي مشوانه ته سوي محبره دي ته احبار ځکه چې د اصحاب الصوف ها اصحاب المحبره اصحاب المحبره دواتونه باور سره بمستحفظو دی فیصله په حق سره کوي په سبب د دې چې د دین طلب شوی د حفاظت من کتاب الله د کتاب د الله تعالی ها خیال ک دې دغه فیصله ځکه کوي دوی ته آسماني وحی راغلی و چې تاسو به تورات حفاظت کوئ د تورات حفاظت کوئ خیال کرا لک ګوره د قران پاک او د تورات څومره فرق شو ها د قران پاک د حفظ وعده په خپل کړی دا ان نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون ها دا تورات د حفظ الله تعالی وعده نه ده کړی ملک مولیانو ته وی چې تاسو به محفوظ ساتئ تاسو به څه کوئ او هغه محفوظونه ساته ما ترا ماته کو وکانو علی شهدا او دی په تورات باندې گواهو فلا تخشوا الناس مېرګه اے حبیبا د دې مجرمانو نه د دې مجرمانو د يهودو نه مېرګه وخشون زمانه وېرګه ولا تشتروا ما تاسو بیاتی سمنن قلیلا فبدلوا د آیاتونو زما باندې خیو عوض لګا د دنیا خزانه سړي دا ټول سمنه قلیل ها تفسیر په خپل معلوم شو القرآن يفسر بعضه بعضا نه د اشتران مراد څه تحریف د اشتران مراد څه دی د اشتران مراد دا نه دی چې ته په تنخوا والی پوه شو به کنه ته په سواله تنخوا په والی وظیفه په والی بیا خو د مدارس او د ټولې تنخواګانې څه شولې حرام شو پوه شو به کنه ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونکړه په آیات باندې چې الله نازل کړی دي اولئک دا کسان چې دي هم الکافرون کافران دي وكتبنا عليهم فيها ها چا چې د الله په آیات باندې فیصله ونکړه دا کافر دي خو ګوره ها فیصله په ونکړه سره د انکار نه سره د سنه نه بیا له کافر دي ها اګه انکار ته نه نو بیا فاسقان دي ها خو کافران نه دي په شو به کړه وكتبنا عليهم امون پرس کړیو په دوی باندې دا د صوفي محمد دلیل دی ها خو ما ته توجه ویلا ها چې دا داغه دلیل ال ګرځي چې انکار وکي سو کی ها د تحصیل چې کم دینو کې ډیپټیان او سو قاضیان ها او خصومان ها د انکار وکي د قران د فیصله نه بیا څه دی بیا کفر دی او که انکار نه کړي ها سره د جرم نه پوښ به کنه ها صرف جرم کوي نبی اسدی بیا پاچقان دي دغه د فسق حکم ورستو را روان دي وکتمنا علیهم پرس کړیو پدی باندې پدی اهل کتاب باندې ان النفس چې انسان بقتلیږي بن نفس په بدله د انسان کې ها انسان په بدله د څه کې د انسان کې د بنو قریظه او د بنو نذیر دغه فیصله صدا ها دا غلطه ده دا صدا غلطه ده ځکه چې موږ دا پرس کړیو چې د انسان په بدله کې به یو انسان سکیږي ادی سوي دو به قتلېږي بنو نذیر وي او بنو قریظه ها داغي اړو د مقتول اړو دغه نو قصاص ولعن بالعين سترګه په قصاص کېږي په بدله د سترګې کې ولان په بلان کې پوزه په بدله د پوزې کې ها وګوره اله ها چې دا قصاص ممکن وي ښا قصاص صحیح لکه د یو سترګې
مثال تر ور سره ها نیم رڼا ایتلې ده ها سترګې ولا وشتلې ده نیم رڼا ایتلې ده وسته دا چې کولې شي چې د بل دا سترګم نیم رڼا ته نه لاړ شي دغه ته کې اوس قصاص ممکن نه دی اله به ممکن شي چې ټول سترګې یې ځړنده شوي ها نه ته به سره دغه سی بیا وي والانف بالانف فوزه په فوزه سره ها وس فوزه د دې څه د یو سړي دا فوزه په دې بیا په دې ویخ کې کټ کړي دا پوه شو به کنه په ویخ کې کټ کول ممکن دي او پاډو کې دي پوه شو به کنه ها که په دې نرمه کې چې کم نه ولا فوزه پرې کړي په چاړه باندې ها بیا به کې قصاص څه دي ممکن دي والاذن بالاذن او غوږ په بدله د غوږ کې وسن بسن غاښ په بدله د غاښ کې ها او غاښ چې هغه صحیح ټول مات شوی د ویخه مات شوی هغه کې قصاص ممکن دی اوس کې نیم غاښ مات شوی هغه کې بسنګ قصاص اغستل کی وسن بسن والجروح ټول زخمونه چې دي قصاص دا په قصاص سره دي قال چې قصاص ممکن وي که قصاص ممکن نه وي نه بیا به صحیح ها بیا به ارش سبي ارش ها ارش هغه تاوان فمن تصدق به چا چې تصدق کو په دې جرم سره فهو کفاره له دا ولا کفاره شلا الک ما دا سترګه معاف کړی دا ما دا غوږ معاف کړی دی ها ما دا پوزه معاف کړی دا بس بیاړو څه ها بیاړو قصاص ضرورت نشته ومن لم يحكم چاچ فیصله ونکړه بما انزل الله وما انزل الله باندې فولای هم الظالمون دا ظالمین دي وقفنا على آثارهم مونږ پر لا پچی راولېګو په نقش قدم د دې يهودو کې بعیسی ابن مریم عیسی دوی د مریم لرا د يهودانو دور ختم شو مونږ عیسی علی السلام راولېګو مصدقا لما بین یدیه من التوراۃ چې د تصدیق کوونکو او دا کتابونو چې د دین مخو چې هغه تورات ته واتینا الانجیل مونږ ورکړه د انجیل فيه داس انجیل چې پاغي کې هدى و نور فیصله د هدایت او د نور وي ها هغه کې د الله تعالی نورانی احکام ومصدقا لما بین یدیه من التوراۃ او دا چې کتاب چې هغه تصدیق کوونکو ها دغه اداغه اصول چې مخکې دینو من التوراۃ د تورات وهدن او دا انجیل هدایت او د الله د طرفنا وموعظه للمتقین او نصیحت د پاره د پرهیزګارانو وليحكم فیصله دي کوي اهل الانجیل بما انزل الله فی اهل انجیل په پس فیصله کوي هغه کتاب چې الله نه هغه احکام او چې نازل کړی دی الله تعالی په دې انجیل کې ومن لم يحكم بما انزل الله چې فیصله ونه کړه په انزل الله باندې چې د انجیل په احکام باندې فیصله ونه کړه اولای کدا کسان هم الفاسقون دا فاسقان دي ها نګورا درې دفعه نازل شول کافرون ظالمون او څه فاسقون کافرون په صورت انکار کړي او ظالمون او فاسقون په صورت څه کړي ها په صورت د غیر انکار وانزلنا الیک الکتاب من نازل کړي تا تعظیم الشان کتاب چاغه قران پاک دی بالحق پاک سره مصدق لما بین یدیه تصدیق کوونکې دا کتابونه چې مخکې دي نه دي من الكتاب د آسمانی کتابونو نه هغه تورات دی که انجیل دی که صحیفه دی ومهیمنا علی او دا قران پاک محافظ دی په احکام د دغه کتابونو باندې مهیمن معنا محافظ دغه په اصول باندې د څه دی محافظ دی باقي فروع چې دي فروع د هر یو مذهب څه دي ځان کوم شرایع ها او مسائل ها او دا د هر مذهب څه دي ځان په کوم بینهم فیصله کوه اے حبیبا پمیند دي کا پمیند دي اهلی کتابو کې بیمان دل الله او پاک کتاب چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم اتباع مکوا د خواهشات د اهلی کتابو اما جاءka پدا چال کی چې تمایل شي د آیاتونو نا چراغلی تا تا من الله کې د حقایقونو نا زما حبیبه د دې اتباع مکوا ها چې ته د حق نه مایل شي لكل جعلنا منكم د هر یو قوم د پاره مونږ ګرځولې دي شرعه و منهاج یو شریعت یو منهاج د هر امت د پاره ځان ځان شرعت او منهاج معنا ها فرعي احکام
او جزئی احکام د ټولو سدي بدل دي ورپسې شریعت منهاج او طریقت دا ټول فرعي احکام د شریعت او د طریقت دغه فرق د شریعت ظاهري احکامو فرعي وتوي او طریقت باطني احکام فرعي وتوي طریقت چاغه ته تصوف هم ویل شي تزکیه تصوف ولو شاء الله قد الله پاک اراده شوی ویل جعلکم امه واحده تاسو به ګرځولي یو امت تا آدم علیہ السلام نا پرایش د نبی علیہ السلام پورې به یو امت دا د الله تعالی منشدا چې هر یو د لپاره ځان امت ځان مسائل ځکه چې د هر زمانه چې کوم دینو دا حالات مختلف دي نه چې حالات مختلف دي نو مسائل هم څه دي مسائل هم مختلف دي حالات مختلف دي اخلاق مختلف دي پوه شئ به کنه ولکن لیبلوکم لیکن د دې لپاره الله تعالی را لګولې دي تاسو ته احکام د شریعت لیبلوکم چې تاسو ازمایښ کی فيما تاکم پاغه مسائل کی چې الله تاسو ته درکړي دي دا صرف امتحان دی د الله تعالی په بندگانو خپل باندې دا الله امتحان دی چې آیا دوی د خپل پیغمبرانو اتباع کوي او کنه فاستبقوا الخيرات ګلندي شي تاسو اعمال صالحه ہوتا الى الله مرجوكم الله تعالی تو واپس تاسو د جميعا پينبئكم خبر بکی تاسو بما كنتم فيه تختلفون باغ مسائل چې تاسو په کې اختلاف کولو تاسو په کې اختلاف مراد د اختلاف نه اختلاف بل اصول دی او شی په اصول کې اختلاف فرعي اختلافات او د الله رحمت فرعي اختلافات سری د الله رحمت دی ځکه چې دا مثال تور سره سرور مذاهب دي د هر مذهب مسائل د بل نسدي مختلف دي د هر یو فتوا د بل نه مختلفه ده یو د حل فتوا ورکوي بل د څو د حرمت فتوا ورکوي حالانکه مستحل هغه محرم ته کافر نه وي او هغه محرم مستحل ته کافر خیال کړه وان يحكم بينهم فیصله کوا پمن د دې کې به مان الله پاره کوم چې الله نازل کړی دي ولا تتبع اذما حبيب اتباع مکوا اهواهم د پالیسو د کافرانو د دې د پالیسو د خواهشات او اتباع مکوا واحذرهم ان يفتنوا ويرګه د دینه یعنی الله يفتنوا د دینه ويرګه چې چا ته بیلارنه ان يفتنوا کان بعد ما انزل الله الیک چې دې ته بیلارنه کی تعالی را د باز هغه آیاتونو نه چې الله تعالی نازل کړی دي تا چته د نصوص د قران پاک نه مخالف و نه ګرځي خیال کراله د دین دا پرهیز کوا چې چرته تا د قران پاک نه سکی مخالف نه فإن تولوا کچری دی اعراض کو د حکمونو د قران پاک نه فعلم پوښای حبیبا انما یرید الله بشک الله تعالی اراده لري ایو چی بهم شدیل بعذاب ورکی ببعض ذنوبهم ببعض جرائم د دې سره وان كثيرا من الناس لفاسقون بشک اکثر د خلقنا فاسقین دي اکثر د خلقنا څه دي فاسقین چې اکثر د خلقنا فاسقین د منبر د قوم ابا سره دي ابا فاسق را صبر ولی اکثریت چې کله فاسقین شو د اکثریت په رائے باندې څوک منتخب شي ابا صحیح ابا فاسق عام دا عام قانون دی پوښتنه اپا حکم الجاهلیت یبغون آیا فیصله د جاهلیت دی غواړي دی د جاهلیت فیصله غواړي چې هغه څه دی چې هغه په مخې تور کوي او په خاري سور کوي دا د چا فیصله ده د جاهلیت ومن احسنو څوک دې ډېر ښایسته من الله د الله تعالی نه حکمن په اعتبار د فیصلې سره لقوم یوقنون د پاره دا قوم فیصله هغه قوم ته وکي یوقنون چې هغه یقین لرونکي دي